ګرانو کتونکو دې وخت زه د لکي مروت سیمې یو بزرګ په دربار کې موجود او د ده دربار چې کوم ده په لکي مروت سیمې د لوړه په غاړې باندې واقع ده او د دغه بزرګ نام چې کوم د عام خلک یې په خړکي نیکه په نام سره پیژني. د ده کرامات خو ډېر دي خو پخوا زمانې نه دا یو روایت روان ده چې کوم خلک دلته راشي یو سوال وکړي نو الله تعالی یې د ده سوال قبول کړي. او د ده کراماتو چې دا هم ده چې دغې لوړې په وږي چې د بارانه په موسم چې ډېرې زیاتې اوبه راځي او ډېر زیات کمرونه او چې کوم دلته علاقه ده د اوبو په وجې سره خرابېږي. خو دا د ده په کراماتو چې یوه غټه کرامات دا هم ده چې تر اوسه پورې دغه اوبو د ده دربار شریف ته هېڅ نقصان هم نه ده ورسولی او اکثر چې موږ کوم مشران دي هغو نه مو دا اورېدلي دي او تجرباتو نه هم دا ثابته کړې ده چې د دغه بزرګ دربار باندې څوک هم حاضري وکړي او د ده څه نیک خواهشات او هغو خواهشاتو مطابق دا خپل محنت شروع کړي نو الله رب العزت دا خپل مقام ته رسوي او د ده چې کوم غوښتنه وي الله رب العزت هم چېرته رد کوي نه. او موږ هم دا په دې باندې ګواه یو چې موږ څو ځل دلته راغلي یو او چې کوم نیک مقصدونه ښه مقصدونه مو راوړي دي او بیا مو هغو مقصدو چې کوششات شروع کړي دي نو الله رب العزت موږ خپل مقام ته رسولی یو. نو دې وخت په دغه دربار کې موږ موجود یو چې د دربار چې کوم ده داسې خاص څه تعمیرات خو نشته. دا ورسره که کیمرا یې تاسو کولی شي د ورسره چې کوم د مځکې کوم کټاو د بارانو یا اوبو په وجې سره دا کمر دي ورسره چې کوم دا بوټي تاسو وینو دا د کوم دلته کوم زیارت ول کسان راځي هغو دغه شیشم یا د سوي بوټي هم لګولی دي او دلته حکومتي توجه هم نشته ده بلکې خلک خپل اپنی مدد آپ کے تحت چې کوم ده د دغه دربار خیال ساتي او په کال چې دلته په سلاو کسان چې کوم زیارت کوونکي دلته راځي او د خړکي نیکه په دربار باندې حاضري کوي او د خپلو نیکو خواهشاتو چې کوم مننه ده الله رب العزت په دربار کې پیش کوي او دغو خلکو چې کوم نیک خواهشات دي الله په دربار کې هغو ته کامیابي میلاو کېږي. نو تاسو موږ به دا دعا کوو چې الله تعالی دې چوره راتلونکی نسل هم ده او کوم خلک دلته راځي خپل نیک خواهشات یا کوم نیک سوالونه راولي نو الله تعالی دې دو په خپلو په نیکو مقصدونو چې کامیاب کړي. چې ګرانو کتونکو دې وخت موږ د خړکي نیکه په دربار باندې موجود او هیڅرنګه تاسو ته موږ وویله چې په هر کال د دغه زیارت باندې ډېر خلک حاضري کوي او د خپلو نیکو خواهشات چې کوم نیک کارونه وي هغه د الله رب العزت هغه چې دربار کې پیش کوي. نو دې وخت دا زیارتونو چې کوم زیارت ته کسان راغلي دي هغه د لنګر اهتمام هم کړی ده او صحبت هم پخې وي. موږ ورجو طرف دي تاسو نام څه ده؟ شاهد الله صاحب تاسو له کوم ځای راغلي یو؟ بشه منصور نه. او تاسو څه نام دی؟ رحمت الله. تاسو له کوم ځای راغلي یو؟ بشه منصور نه. تاسو دا وایئ چې تاسو دلته دغه زیارت باندې دا څو ورته یعنې څومره سین به کېږي تاسو څو وخته په کال کې دلته حاضري کوو؟ کال کې تقریبا 4-5 تر اوسني وخته دلته راځو او د زیارت حاصل کولو سعادت حاصل کوو. جی تاسو څه نام ده؟ ما نام دی زید رحمان ده. زید رحمان څه له کوم ځای راغلی؟ زه مسعود نه راغلی. ته دا ووایه چې دلته کال کې ته څو وخته خپل حاضري جوړوي؟ زه خو په کال کې به دلته ډېره چې کمه وي 8000 حاضري کوي. اچھا دا مشر موږ سره ناسته دي. تاسو څه نام ده؟ خلیل احمد. خلیل احمد صاحب ته د کوم ځای؟ بشه منصور. بشه منصور. تاسو دلته کال کې څو وخته حاضري کوو؟ یعنې و 5-6 وخته تاسو دلته کال کې خپل حاضري یقیني جوړوو او د نګر باقاعدګي سره اهتمام هم کوو. جي ګرانو اورېدونکو ګرانو کتونکو اوس جو موږ مخته یو زیارت کوونکي چې کوم راغلي دي هغه د ننګر اهتمام کړی ده. راځو چې لاړ شو هغو طرف ته. جی ګرانو کتونکو دې وخت چې موږ د خړکي نیکه په دربار کې موجود یو او دې وخت تاسو وینو چې د ګاجرو حلوې پروګرام ننګر اهتمام دغو کسانو کړی ده او دې زیارت کوونکو طرف ته موږ ورځو چې دوی له کوم ځای نه راغلي دي. جی تاسو نام څه ده؟ محمد شعیب عالم. شعیب عالم صاحب تاسو کوم علاقې نه راغلي؟ سمندر شریف نه راغلي. تاسو دا ووایئ چې دلته تاسو په کال کې څو وخته خپله حاضري یقیني جوړوئ؟ جی میاشتې کې تقریبا 3 ورځې درې ورځې تاسو راځو او تاسو څرنګه څه راحت محسوس کړي؟ بالکل دلته یو ډېر پرسکون ماحول ده. خپل ملګري په ازادانه ماحول کې سب مزار ګپ شپ لګوو او دعا مو ماشاءالله. تاسو څه نام ده؟ انور. انور صاحب ته کوم ځای اوسېدونکی؟ منصور. ته دلته کال کې څو وخته راځې؟ 3 وخته راځې.
نو ګران اورېدونکو دا خو د خړکي نیکه دربار نه چې تاسو موږ الله یو کوریج واروي دی یقینا چې تاسو به دغه کوریج خوښلی خو که موږ وګورو نن سبا په معاشي چې کوم د پریشانیګانو کوم خلک اخیستي دي یقینا دغه اولیاء کرامو دربار ته خلک راځي او د خپلې پریشاني لرې کولو دپاره دواګانې د الله رب العزت په دربار چې کوي نو موږ هم دا دعا ده چې الله تعالی د ټول مسلمانانو له غمونو پریشانیګانو نه وساتي امين. له خړکي نیکه دربار نه عبدالقادر مروت ته ورکوي اجازت د الله په امان او وختونه مو په خیر